د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري ایم پی اے سردار حسین بابک ته د دمکو خلاف این پی مندن په امبیله چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه. د تحصیل مندن د جنرال سیکرټري اشتر خان په صدارت کې د راجوړې احتجاجي مظاهرې مشر میلمه مرکزی سیکرټري یوت افیر خان زمان کاکړ وو. په احتجاجي مظاهره کې ناظم مندن نصیب خان، ناظم خدوخیل گلزار حسین بابک، صدر مندن سید شمشیر باچا، جیس اشتر خان، سابقہ وزیر مملکت استقبال خان، سابقہ انیٹن امیدوار رؤف خان، حاجی ریدی خان، سابقہ ڈسٹرکٹ کونسلر امیر سلطان خان، یاقوت خان، ناظم یوسف زادہ، منتخب ناظمینو، کونسلرانو د این پی کارکنانو ګډون کړی وو. د امن د سپینو جنډو سره راغلي مظاهرینو فلیکسونه اوچت کړي وو چې موږ په خپله خاوره امن غواړو، دهشتګردي نه منو او د امن اواز لوی جهاد دی نارې لیکلې شوې وې. مظاهرینو د امن دپاره او د صوبایي جنرال سیکرټري ایم پی اے سردار حسین بابک په حق کې ناربازي هم وکړه. مظاهرینو ته خان زمان کاکړ، نصیب خان، گلزار حسین بابک، استقبال خان، رؤف خان، امیر سلطان خان، ریدی خان، اشتر خان او یاقوت خان خطابونه وکړل. مقررینو وویل چې موږ خپل مشر ایم پی اے سردار حسین بابک لا د ورکړې شوې دمکو په سختو ټکو کې مذمت کوو او که وخت راغی نو مزاحمت په هم کوو. هغوی وویل چې سردار حسین بابک د ټولې دنیا د پښتنو ژوندی اواز دی او نامعلومه خلک دغه اواز دبول غواړي. هغوی وویل چې د سردار حسین بابک ګناه دا ده چې هغه د پښتنو په ځمکه امن غواړي، د پښتنو د حقوقو دپاره اواز پورته کوي او پښتنو ظلمو له شعور ورکوي. مقررینو زیاته کړه چې که دا ګناه وي نو د عوامي نیشنل پارټۍ هر کارکن به دا ګناه بیا بیا کوي او تر هغې به یې کوي تر څو چې د پښتنو په خاوره امن نه وي راغلی. هغوی وویل چې موږ د فخر افغان خان باچا خان د عدم تشدد په فلسفه روان یو، خو د دې هرګز دا مطلب نه دی چې موږ د خپلو مشرانو دفاع نشو کولی. هغوی وویل چې د امن اواز په خپله خاوره امن غوښتل او پښتنو له شعور ورکول یوازې د سردار حسین بابک نه بلکې د عوامي نیشنل پارټۍ د هر کارکن بیانیه ده او موږ چاته هم دا اجازت نه ورکوو چې دا بیانیه خاموشه کړي. سردار حسین بابک د دې پښتني خاورې یو رښتینی بچی دی. سردار حسین بابک د پښتون قامي تحریک یو زړور سیاسي کارکن دی. سردار حسین بابک د باچا خان د نوزت، د باچا خان د تحریک یو وفادار ملګری دی. موږ د دې هیڅ ضرورت نه محسوسوو چې چاته د سردار حسین بابک پیژندګلو وکړو. هغوی سردار حسین بابک ډېر ښه پیژني او موږ د باچا خان پیروکاران هغوی ډېر ښه پیژنو. موږ هیڅ په دې مخمسه کې نه یو پراته، موږ هیڅ په دې فکري ستړي کې نه یو پراته چې بابک صاحب ته درکې چا ورکړې دي. بچو موږ ستاسو پوندې پیژنو چې تاسو څوک یې، له کومې خوا راځئ. یو وخت صرف د باچا خان پیروکارانو تاسو پیژندلی، نن ټول پښتون قام تاسو پیژني چې تاسو نامعلوم نه یې. غټه خبره دا ده چې سردار حسین بابک د مندن نه، د ضلع بونیر نه، د پښتونخوا نه، د ټولې دنیا د پښتنو د حق خبره کوي او د خپل ملک د امن خبره کوي. ګناه حقونه دې واوري. دا سردار حسین یوازې بابک یوازې نه دی، د سره ټول مندن دی، بیا ټول بونیر دی، بیا ټوله پښتونخوا ده، بیا د ټولې دنیا پښتانه دي. نر بابک پښتون بابک، سردار بابک سردار بابک، نر بابک پښتون بابک، سردار بابک سردار بابک. امن دا ناره چې نن موږ تاسو په دې پنډال کې ولاړو دا ډېره زیاته قیمتي خاله ده. نن که موږ د امن ناره د جومات په منبر باندې اورو، نن که موږ د امن ناره په جوماتونو کې، په حجرو کې، په بیډکونو کې اورو، دا ناره د وخت ضرورت و. دا ناره د وخت ضرورت دی او دا مضبوط اواز او دا مضبوطه ناره دا د دې خاورې غیرتي بچي
نن د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسولې ده. نن دا د دې خبرې اظهار دی چې نن ټول کام په دې خبره باندې پوه دی. نن ټول کام دا غواړي چې په دې خاوره دې امن راشي، په تعلیمي ادارو کې دې امن راشي. منګه تاسو په شریکه د ریاست نه دا غوښتنه کوو چې موږ تاسو په دې خپله خاوره د خپلې رایې اظهار ته ولې نه پرېږدئ؟ وجه څه ده؟ ستاسو په شا ولاړ څوک دي؟ تاسو د چا په اشارو دا کار کوئ؟ تاسو د چا په اشارو د امن د لوی اواز پاتې کول غواړئ؟ تاسو د چا په وینا د څه دپاره چې پښتانه په ټوله نړۍ کې دا اواز پورته کول غواړي چې موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو او دا دروند اواز تاسو دب کول غواړئ. لہذا دلته مشرانو خبرې وکړي، په ټوله صوبه کې دا احتجاجونه روان دي، په مندر کې احتجاج روان دی. او نن زه بریسټر صاحب دا خبره کوي چې سردار بابک څوک دی؟ سردار بابک هغه سړی دی چې د هغه تر چې د صوبایي اسمبلۍ ممبر او وزیر پاتې شوی دی. سردار بابک په دې خیبر پښتونخوا کې درې ځله د دې غیرتي خاورې منتخب کړی دی او د پارلماني لیډر دی. خو زه نن هغې بریسټر صاحب ته وایم چې ستاسو حیثیت دی، ته خو کله د مشرف سړی وي بیا په MKM پسې روانې او په دې حکومت کې خو ماته داسې ښکاري لکه په غوا پسې چې بچې شي. ستاسو حیثیت دی که نن په دې خیبر پښتونخوا کې حیثیت دی هغه د عوامي نیشنل پارټۍ برکت دی. هغه زموږ سردار بابک یوازې د بونیر نه د دې خیبر پښتونخوا شان دی. موږ به ټول د هغه لپاره ځان قربانو، هغه به هېڅ قسمه تکلیف نه ورکوو. موږ د دې پارټۍ باچا خان بابا دا خبره کړې وه چې د عدم تشدد په فلسفه باندې به چې دی نو ځو او د عدم تشدد په فلسفه باندې به خپل وخت خپل قامه د خپل ولس سره تېرو. عمرونو د عدم تشدد مطلب دا دی چې نن دا څوک جوماتونه ورانوي، دوکانونه ورانوي، اجرې چې دی نو ورانوي، خلک ټارګټ کیلینګ کوي، پولیس وجني، قام وجني، ظلم کوي، زیاتی کوي. نو باچا خان بابا په هغې وخت کې ویلي وو چې د عدم تشدد په فلسفه باندې به عمل کوو. نو د هغې فلسفي مقصد دا نه دی وروڼو، د هغې فلسفي مقصد دا دی چې که په دې خاوره باندې څوک هم ظلم کوي، زیاتې کوي، بربریت کوي او زمونږ مشران یا زمونږ د قام او د ولس سره ظلم او زیاتې کوي، نو بیا دا خبره نه ده چې موږ پښتانه به خاموش پاتې شو. موږ دا وایو چې د دې پښتون قوم اخر ګناه څه دی؟ زمونږ خو لا هغه تېر د 2009 هغه کړې دا اوس هم په ځای نه دي چې نن بیا دې بونیر ته او دې ملکنډ ډویژن ته او دې پښتونخوا کې او په خاص توګه باندې چې څومره هم په دې ملک کې پښتانه آباد دي چې هغوی ته ترټ ورکوي یا هغوی وجني، دا سراسر ظلم دی، دا زیاتې دی او دې ته موږ په هېڅ قیمت باندې نه یو تیار. زه وایم وروڼو چې دې موجوده حالاتو کې زمونږ صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک صاحب چې د دې مندړ او د دې بونیر دې خاورې زېږولی دی، دې خاورې دا بچې نر بچې پیدا کړی دی. دا زه نه تپوس کوم 40-50 ممبران پښتانه د قومي اسمبلۍ په دې صوبه کې چې دی دا په پارلمنټ کې وي خو چې د پښتون اواز نه کوي، د پښتون حقوق نه غواړي، د پښتون د حقوقو او د مراعاتو خبره نه کوي، نو هغې یو کس ته ترټ نشته. خو چې نن سردار حسین بابک د دې پښتنو د عوامو د حقوق اواز اوچتوي او دا خبره کوي چې دلته د امن وي او د پښتون په ګډ باندې د امن وي، نو بیا به هغه ته ترټ ورکړی دی شي. دوستانو نن دا پروګرام چې کوم دی نو دا د امن پروګرام دی. آیا د دې ضرورت ولې راغی
دا داغ د نن نه په 2009 کې موږ تاسو ټولو لیدلی او که نه و لیدلی موږ د دې تحصیل مندل دې ځای له بنیر پښتنو د دې ځای نه کډې ثوابیت او مردان ته وړې وې آیا په هغه وخت کې موږ ولې وړې وې د هغې غټه وجه دا وه چې په هغه وخت کې چې څو موږ د دې حالاتو دپاره راپاڅېدو نو د هغې نه مخکې په موږ باندې سپخه د پاسه کېناستلې وه بیا چاله بند نه راورتلو خلکو څاروي په دې کور کې پرېښوده خلکو کړې په دې کور کې پرېښودې او دا پښتانه دا د ضلع بونیر زموږ دا وروڼه ټول سره زموږ د ټولو موږ په ثوابیو په مردان کې آباد شو آیا دا تاسو نه تپوس کوم چې د پاکستان 4 صوبې دي په دې پاکستان کې پنجاب هم دی بلوچستان هم دی او سند هم دی زما ورور خان زمان کاکړ صاحب دلته ولاړ دی او دته د دې خبرې ښه پته ده په پاکستان کې چې کله دهشتګردي راځي لومبی امتحان په پښتون باندې کېږي لومبی پښتون په هغې کې سوځي په هغې کې د بلوچستان پښتانه وسوځېده په هغې کې زموږ د خیبر پښتونخوا پښتانه وسوځېده په هغې کې شهیدان څوک شو زما د عوامي نیشنل پارټۍ هغه مشران پکې شهید شو کم از کم 1900 کسان په دغه دهشتګردۍ کې هغه شهیدان شو ولې په دې صوبه کې بله پارټي نه وه په دې کې پاکستان کې بلې پارټۍ نشته ټولو پارټو خپل قومیت راټینګ کړی دی خو موږ پښتانه چې کله راوچت شو نو افسوس زه په دې خبره کوم چې دغه سپخې راپاسي او زموږ په پښتنو باندې ګزارونه شروع کړي لازمي ده چې موږ نن خبرې وکړو نن زموږ ستاسو هغه اواز دی کله چې باچا خان د ازادۍ لپاره خپل وخت وقف کړی و او د هغې دپاره هغه جیلونه هم تېر کړی و او د هغې دپاره هغه هر کیس به سختې تېرې کړې وې دا بیا هغه ورځ ده چې هغه د ازادۍ خبره ده په دې کې څومره د 100 کاله تقریبا ووتلو په 100 کاله کې زموږ امن چې دی هغه پوره چې دی پوره امن موږ ته میلاو نه شو موږ د دې خپلو مشرانو وساطت باندې دا موجوده حکومت چې کوم دی که صوبایي دی او که مرکزي دی ټولو ته زموږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړي او په دې پاکستان کې او خاص کر زموږ د خیبر پښتونخوا کې او خاص کر زموږ د بونیر ضلع کې چې دی امن قایمول چې دی دا د دې ذمہواري ده ځکه چې کوم حکومت د چا په لاس کې د هغې دا ذمہواري ده چې هغې د خلکو له تحفظ ورکړي او د خلکو امن امان راولي ځکه چې په یو ملک کې امن امان نه وي هلته کې چې دی یو روزګار نه چلیږي یو سیاست پکې نه کېږي او هغه خو مطلب دی چې دروراني او د داسې خبره ده چې پای کې قطعیمونه کېږي زموږ دې حکومت ته دا خواست دی مهرباني دې وکړي لا کوم دمکي چې زموږ مشر ته ورکړل شوې ده موږ د هغې په باره کې راوتي یو بیا به هم راوځو